دا مسله د ځان سره یاد ساته چې یو کس د نفلو یا د سنتو نیت کوي کنه نو په نیت کې نفل یا سنت ذکر کول دا ضروری نه دي. که یو کس صرف دومره نیت وکړو چې 2 رکعاته مونځ کوم په دې سره د نفلو نیت ټیک دی، بس الله اکبر دی کوي. د سنتو نیت یې کو 4 رکعاته مونځ کوم، سنت ذکر کول یا سنت مؤکد او غیر مؤکد ذکر کول دا پکې ضروری نه دي. صرف دومره نیت یې وکړو چې 4 رکعاته مونځ کوم په دې سره د سنت صحیح دي، نفل یې کول 2 رکعاته مونځ کوم په دې سره د نفل سدي دا صحیح دي. د ټولو سنتو دا مسله ده. او په امام پسې په رمضان کې تراویح کې نو په تراویح کې دا مسله ده چې 2 رکعاته مونځ کوم، خو چونکې الته ته په امام پسې ودرېږي نو د امام د اقتدا نیت دا څه دی نو دا ضروری دی. جی ښه زمونږ خلک د 4 رکعاته سنت کوم او مؤکد کوم په دې وجه دوی دا نیت سکی دا ډیر اوږد کی نو دغه ته پکې اډو ضرورت نشته، بس 4 رکعاته مونځ کوم خاص الله تعالی را. بل دا چې دا نیت په خوله باندې ذکر کول دا ګوره ضروری خبره نه ده. دا که چا ضروری وګڼو نو په دې باندې سړی ګناهګار ګرځي. نیت اصل کې د زړه فرض دی، خو په خوله باندې نیت علما وایي د دې دپاره ویل چې زما د زړه او دماغ حاضر شي دې مانځه ته، نو په دغه خیال باندې او په دغه نیت باندې ویل دا یو بهتر او افضل خبره ده. ټیک شو لکنه دا مسله چې کومه ده نو دا ختمه شوه. دویمه مسله دا فرض او تراشه. په فرضو کې ګوره صرف د مونځ نیت کولو سره دا به مونځ نه ادا کیږي. جی په فرضو کې به د فرض تعیین کې چې فرض مونځ کوم، ټیک شو لکنه فرض مونځ کوم او د ټیم تعیین بکې چې د پلانی ټیم مونځ کوم، دا بستا په نیت کې وي. که په خوله باندې چا ویلی نو 4 رکعاته فرض مونځ کوم، ټیک شو لکنه په دې زر وخت د نن ماسپخیم نو د وخت تعیین به کې او فرض به دی په نیت کې وي. که فرض دی په نیت کې نه یو صرف د مونځ نیت یو کو نو دا نیت به صحیح نه وي. او که په امام پسې ودرېدی نو بیا چونکې ته اقتدا کې نو الته به د اقتدا نیت کول سوي دا به ضروري وي. بل دا مسله وکړه چې تعداد د رکعاتونو ذکر کول پکې ضروري نه دي، بس د فرض تعیین بکې چې فرض مونځ کوم، د وخت تعیین بکې چې د پلانی وخت کوم، او که په امام پسې ودرېدی نو اقتدا نیت بکې چې په دې امام پسې څه کومه اقتدا کومه. دا مسله څه ده جی دا ضروری ده. که چا تعداد د رکعاتونو ذکر نه کو کنه نو بیا د مونځ دا جی درسته دا مسله ختمه شوه. بل مسله را سره دا وکجی چې دا معلومه کا چې بعضی کس جمع ته حاضر شي کنه او د دنا رکعات زی امام د رکوع په حالت کې دی نو په مخ کې سب کې زیشته، خو چې د مخ کې سب ته ځان رسي نو د صدا خطر ده چې زمانه رکعات زی نو د اکثر په روسته سب کې څه شي دا ادریږي ځان لا نو ګورې دې سره د دا مونځ مکروه ګرځي. رکعات د دنه لاړ شي خو د بزان مخ کې سب ته رسي چې الته زیشته په اقزه کې بودريږي او کدی روسته ځان لا ادرید نو دې سره د مونځ سو ګرځي د جی مونځ مکروه او ګرځي. یا یو کس د سی او کې چې مخ کې سب خو پوره دی روسته سب چې دا نیمګړی دی، خو چې د کله جمع ته حاضر شي نو د دنه رکعات زی امام پر رکوع کې دی نو په دغه سب کې دی مرګرو ته ځان ورونه رسي، مرګرو سره جو خو نه دريږي بلکې د رکعات د تلو د یری د وجه نه سپاسله کې جدا ودرېږي چې د صف او د په منځ کې خالی ځای پاتې شي نو په دې سره د مونځ مکروه ګرځي. مونځ مکروه شو، رکعات د تلال شي خو ډېرې د مرګرو خواته لاړ راشي او د صف سره دی نږدې ودرېږي. دا یو څو ډېرې ضروري مسلې وي، تاسو د ملګرو سره شیر کړئ. جزاکم الله خیر.